سلامونه وانډیکوم د یوحنا په مکاشفه کې ځینې داسې انځورونه شته چې د پیړو راهیسې یې خلک حیران کړي دي. مثلا د زیون پر غرې سلڅولش څوري هزار کسان ولاړ دي، بیا یو بې شمېره لویه ډله له هر قوم څخه، او بیا هغې بریالي کسان چې د شیشې په خیر سمندر ترخنګ سندره وایي. سلام او پوښتنه تل دا وي چې آیا د درې واړه بېلابېلې ډلې دي که څنګه؟ بالکل، دا هغه مرکزی معما ده چې زموږ سرچینې یې د حل کولو هڅه کوي. آیا موږ د اتلانو مختلفو ډلو ته ګورو؟ او که د یوې ډلې د سفر مختلف پړاوونه وینو؟ هم داسې ده. نن به مو په همدې موضوع ژور بحث وکړو او وګورو چې دا سرچینې څنګه دا ټوټې سره یو ځای کوي ترڅو یو بشپړ انځور جوړ کړي. یقینا، او دا یو په زړه پورې څېړنه ده چې کدا یوازې د شامیرو په اړه نه ده، بلکې د هویت، ماموریت او یوې داسې کیهاني ډرامې په اړه ده چې پایانواله یو له زمي څخه ډېره لرې دي. خیر نو راځي چې له پیلې د 44 هزارو شمیره پیل کړو. دا ډېره دقیقه ښکاري کنه؟ متن وایي چې دا د اسرائیلو له 12 قبیلو سره راځي، له هرې قبیلې 12,000 کسان. بالکل. نو لومړی پوښتنه دا دی، آیا موږ دلته د یوې ځانګړې توکمیزې ډلې په باره خبرې کو؟ خو دا هغه ځای دی چې سرچینې یې له لومړي سره یو بل لوري غوره کوي. د دوی د تفسیر له مخه جواب په کلکه نه دی. نه. هغوی استدلال کوي چې دا شمیره او دا قبیلې سمبولیکې دي. دا روحاني اسرائیلو ته اشاره کوي، نه فزیکی اسرائیلو ته. روحاني اسرائیل دا یو ډیر مهم مفهوم دی. سرچینې دا څنګه تشریح کوي؟ ګوره، هغوی یو ډیر خلی مثال کاروي. وایي چې فزیکی اسرائیل د اصلي ودانی لپاره د یو نقشې یا بلوپرنټ پسې روا. نقشه؟ ها، او هغه اصلي ودانی بیا روحاني اسرائیل دی چې ټول قومونه پکې شامل دي. لکه چې کوم یو معمار لومړی نقشې ته اړتیا لري ترڅو ودانی جوړ کړي. همداسې د خدای پلان کې د روحاني مل جوړولو لپاره لومړی یوې فزیکی نمونه ته اړتیا وه. بالکل. نو مطلب دا شو چې نقشه اړینه وه، خو اصل موخه خپلې نقشه نه وه. موخه هغه ودانی وه چې له نقشې څخه جوړې شي. دا یو ډیر پیاوړی انځر دی. دا د دې معنی لري چې د خدای پلان له پیل څخه نړیوال وو. یقینا. سرچینه یو بل تاریخي مثال هم ورکی. د یعقوب کیسه، هغه له راهیل سره مینه دلالو ده. خدا هغې د 3 سالو کې لګي باید لومړی له لیا سره واده کړی وای. یعنی لیا د فزیکی اسرائیل او پسیرما؟ هو، په ورته ډول د خدای ورستی ناوې روحاني اسرائیل دی، خو د دې لپاره فزیکی اسرائیلو یعنی لیا ارزین وو. نو که څه هم د 14,000 شمیره د اسرائیلو له قبیلو څخه اخیستل شوی، خو په حقیقت کې دا د ټولو ملتونو د ایماندارانو سمبول دی. خو نو دا 14,000 کسان له ټولو قومونو څخه راټول شوي یو سیمبولیکي ډله ده. خو آیا دا د تاریخ په زامګو ټول ایمانداران دي او که یو ځانګړې ډله ده چې یو ځانګړی رول لري؟ دلته موضوع نور هم دقیقه کیږي. سرچینه دوی د ورستو لومړو میوو په توګه پیشنهایي. ورستی لومړو میوې؟ هو، دا په دې معنی چې دوی د تاریخ په پای کې د یوې ځانګړې دورې په جریان کې راچکرندېږي. دوی ته د ورستی باران په نوم یو ځانګړی مسیح ورګول کیږي. یو لحظه، ورستی یو اونی ورستی باران، دا اصطلاحات تخصصي ښکاري. مخکې د چې مخکې لاړ شو، سرچینې د اصطلاحاتو په اړه څه وایي؟ آیا ورستی او اونی د او ورزو په معنا ده؟ ډیره ښه پوښتنه. نه، دا لفظي او ورزې نه دي. د سرچینو په وینا دا د نبوت یو سمبولیک حق دی. د تاریخي ورستی کرکیچنی دورې ته اشاره کوي؟ هو، او ورستی باران هم یو سمبول دی. لکه څنګه چې په کورونا کې لومړی باران تخمونو ته وده ورکوي او ورستی باران یې د حاصل لپاره پکوي. هم داسې په روحاني لحاظ ورستی باران یو ځانګړی ځواک دی چې د دلی ته ورکول کیږي. بالکل. پرچو خپل ماموریت په دې ورستی دورې کې بشپړ کړي. نو د 16,000 کسانو ته د تاریخ په ټولو سخت وخت کې د یو ځانګړي ماموریت لپاره ځانګړي ځواک ورکول کیږي. هم داسې دی. او دا سخت وخت هغه لوی کړاو دی چې سرچینی یادونه کوي. راځي چې دا موضوع وسیخو. دا کړاو څه ډول دی؟
د سرچینو یو له مهم ټکو څخه دا دی چې دا لوی کړاو یا ورستی اونی دا یو واحده دوره نه دی نه ده نه بلکې په دوو جلا برخو ویشلې شوې ده او د ویشل ډیر مهم دي تاسو پوه شوې چې کوم څوک له کوم کړاو څخه تیریږي نو که زه سمه پوه شویم سرچینې دا کړاو د یوې ډرامې په څیر په دوو پردو ویشي هو په لومړی پردې کې ایمانداران د زناور لخوا زورولل کیږي او په دوهم پردې کې وضعیت بدلیږي او زناور او د هغه پلیانو د او بلاګانو سره مخ کیږي آیا دا سمه خلاصه ده کاملا سما لومړی نیمای د ایماندارانو لپاره د آزمولې او کړاو وخت دی او دا هغه وخت دی چې هغه زورونی کی سیاسي زواک یا زناور واکمن وي بالکل او دا په حقیقت کې هغه وخت دی چې 144,000 کسان خپل ماموریت ترسره کوي دوی د ابدي انجیل پر پروسینو واړه کوي او خلکو ته خبرداري ورکوي هو خو دوهمه نیمایي چې د او بلاګانو دوره ده د خدای غضب دی چې پر زناور او داغه پر پیروانو راځي ایمانداران لده دوهم کړهو څخه خوندي دي او دا هغه ځای چې د شهیدانو یا شاهدانو مفهوم راځي آیا دا یاسې کسان دي چې د آخري دورې په جریان کې وجل جی نه او دا یو ډېر مهم ټکی دی د سرچینو په اند زناور یوازې د پای زمانه یو واحد ډیکټاتور نه دی نو څه شي دي بلکې دا د هر هوا زورونه کې سیاسي ځواک لپاره یو تکراری سمبول دی چې د تاریخ په وړو کې د خدای خلق زورولي دي واه دا یو ډېر مهم تفسیری کلی ده هو دا زناور له یو رتلکی شخصیت څخه په یو تکراری تاریخي اصل بدلوي یعنی د لومړی پیړۍ شهیدان او د ورستۍ زمانه شهیدان په اصل کې په یو جګړه کې دي د ورته ځواک د مختلفو چرخندنون پرورا دي بالکل لهدا عمله شهیدان د هر زمانه هوا کسان دي چې د خپل وخت زناور ته یې ماته ورکړې ده 1,44,000 کسان د دې لې ډلې او برخه ده خو بزانګي تور هوا کسان دي چې د تاریخ په پای کې فعال وي او دا ټول شهیدان بیا د لومړی قیامت لپاره ټاکل شوی دي هو د هر دورې شهیدان لومړی قیامت دا اصطلاح په خپل د دیش کارندې کوي چې نور قیامتونه هم شته سشي دا قیامت دومره بیساری کوي او ولی یوازې د شهیدانو لپاره دي د سرچینو لمخې دا یو ځانګړه او له وخت مخه قیامت دی او دا تسال بار ژوندۍ شي ترڅو مسیح سره د 1000 کلونو لپاره وکمنې کړي ها خو ډېری خلک فکر کوي چې دا یو د وفاداری لپاره یو انعام دی سرچینه استدلال کوي چې دلته یو ډېر لویسه فپام کې نیولې شوی دی یوسف پکې هانی کچا خې دلته موضوع ډېره جوړه کیږي نو کدا یوازې یو شخصي انعام نه وي نو د دې اصلي موخه څه ده د سرچینو په وینا دا په اصل کې د شهیدانو لپاره انعام نه دی بلکې د خدای لپاره یو تایید دی د خدای لپاره تایید ها دا د شیطان د پخوانانه ادعا پرونده ورستی او نمنون کا ثبوت دی کومېدیا هغه ادعا چې د خدای حکمونه غیر عادلانه دي او عملی کولو یې ناممکن دي شیطان لپیل څخه دا تور لګولی چې د خدای قوانین د انسان د نیکمرغۍ لپاره نه دي خو کله چې شهیدان تر مرګ پورې د خدای په حکمونه عمل کوي یعنی دوی د خدای لارې سره دومره مینه لري چې خپل ژوند هم قربانوي بالکل او بیا دوی راژوندي کیږي نو دوی په مرګ باندې چې د ګناه مزده بریالي کیږي نو دا په عمل کې ثابت وي چې د خدای لاره د مرګ نه بلکې د ژوند لاره ده دقیقاً واو نو دا یوازې د زمي کې له خلکو د یوې ډلې د ژغولو په اړه نه ده دا ټول کائنات ته د یو څه د ثابتولو په اړه ده همداسې ده دې کار د شهادت ټول مفهوم یو کې ټراژیدي څخه په یوې کہانی اعلامیه بدل کړه دا یو درنه خو ډیر پیاوړی مفکوره ده یقینا د دې قیامت د خدای د مینې او عدالت ورسته ثبوت دی دا ښیي چې د هغه حکمونه ژوند بخښن کې دي سرچینه وایي چې دا هوسه دی چې ملایکې یې لیدو ته لیواله دي ځکه چې دا په ټوله کائناتو کې د خدای د حکومت او عدالت بنسټونه ټینګوي هو خو دا کائناتي شالید حیرانومنګي ده راځي چې دا بیرته هغه مما ته راواړو چې مو په پیل کې مطرح کړه سمه ده مونږ په ستلر سر چپکرې کې د ساتیون پر غره سرارو لزر کسان لرو او بیا په 15 چپکرې کې مونږ د شیشه سمندر ترڅنګ بریالي شهیدان وینو
سرچینه څنګه دا دوه ظاهراً مختلفه صحنې سره نشلوي؟ دلته هغه ځای دی چې سرچینه دا ټوله پوکې سره یو ځای کوي. لیکوالن استدلال کوو چې دا دواړه صحنې د یوې ډلې دوه مختلف اړخونه دي؟ هو، د شهیدانو د یوې ډلې دوه مختلف اړخونه یا پړاوونه ښیي. نو ولې دوه مختلفې صحنې، یوه د غرې په سر او بله د سمندر تر غاړې؟ د سرچینو په وینا د صهیون پر غره صحنه پخپله قیامت نه دی، بلکې دا یو لید دی. یو لید؟ هو، دا یو ډول اسماني پیژنده غونډه ده چې د 1414 کسانو هویت او ممرضیات تشریح کوي، مخکې له دې چې دوی خپل کار پیل کړي. اها، نو دا صحنه مونږ ته راشي چې دا کسان څوک دي؟ دقیقاً دا چې دوی هغه لومړه میوې دي چې د خدای مهر پر تندیو لري او د کړاو کې وخت کې به د ابدي انجیل پروا کوونکي. نو دا د ماموریت څخه مخکې د کلیدي لوبغارون د معرفي کولو په شعر دی؟ هو، دا هغه کسان دي چې دا مهم کار به سره کوي. هو، بالکل. او بیا د دوی د ماموریت وروسته دوی د تاریخ په اوږدو کې د نورو ټولو شهیدانو سره یوځای په لومړي قیامت کې راژوندي کیږي. او دا هغه ځای ده چې د شیشې سمندر صحنه راځي. همداسې ده. دا دوهمه صحنه د دوی د بریا او خلاصون د لمانځلو صحنه ده. لکه څنګه چې موسی او اسرائیلو د سره سمندر څخه په تیریدو سره سندره ویلم. همداسې به د شهیدان د کړاو له سمندر څخه په تیریدو سره د خپلې بریا سندره وایي. هو، دا تشبیه ډیره قوي ده. نو د سیونو غر د ماموریت پیژندنه ده او د شیشې سمندر د بریا لمرزنه ده. دقیقاً. آیا سرچینې د دې دواړو ډولو د یووالي لپاره کوم ځانګړي دلیلونه هم وړاندې کوي؟ هو، لیکوالان د 7، 14 او 15 څپرکو د ډولو ترمنځ د ورتوالي لپاره څو کلیدي ټوکړې په ګوته کوي. لکه لومړی شمیره ورته ده. دویم، دواړه ډیله د وړي یعنی مسیح په واړې ولاړې دي. دریم، دواړو زناور ته ماتې ورکړې ده. او دواړه د خدای مهر لرم. هو، او پنځم، دواړه دستانې او عبادت سندرې وایي. او په پای کې تر ټولو مهم، دواړه په لومړي قیامت کې برخه اخلي. نو دا ټول ټوکي دا نظر خورا پیاوړی کوي چې موږ د یوې ډلې مختلف پړاوونه ګورو، نه د مختلفو ډولو. بالکل. راځي چې دا پورې سفر لنډیز کړو. د سرچینو د تفسیر لا مخې 144,000 کسان یو لفظي توکمیزه ډله نه ده، بلکې د ټولو قومونو د ایماندارانو یو وروستۍ سمبولیکي ډله ده چې د لوی کراو په دورې کې یو ځانګړی ماموریت لري. او د دای کیسه یوازې د ځان ژغورولو په اړه نه ده، دا د شهادت، قیامت او په نهایت کې د خدای په شخصیت د تایید د یو ویلې کہانی کیسې برخه ده. د یوې شخړې د پای ته رسولولو کیسه ده چې په جنت کې پیل شوې وي. دا واقعاً یو پراخ لړوري دی. دا یوازې د زمي د پیشاو په اړه نه دی، بلکې د آسماني واقعاتونو او د خیر او شر د لوی جنګړې په اړه هم دی. د پای لپاره سرچینه یو ختمونګه پوښتنه مطرح کوي. دوی په دې ټکي ټینګار کوي چې 144,000 کسانو ته یو لوی ماموریت ورکړل شوی، نه یو لوی انعام. د دې ځانګړې درجه د دې د درموند مسولیت له عمل دی. هو، او دا د اوریدونکو لپاره یو پوښتنه راپورته کوي. په هر عقیدوي نظام کې د یوې دندې د سنځومړې منټیاو ته هغې د ارزښت ترمنځ ساړه کې ده. یعنی آیا د یو لوی مسؤلیت موخه شخصي ویار دی یا یوې لوی موخې ته خدمت کول؟ همداسې ده. دا یو داسې پوښتنه ده چې مونږ ټول فکر ته هڅوي چې مونږ په خپل جان کې مسؤلیتونو ته څنګه ګورو. آیا مونږ یې د بار په توګه ګورو او که د یو فرصت په توګه چې لزان څخه په لۍ سې کې برخه واخلو؟ یو ډېره په سړې پورې پوښتنه ده چې باید په اړه یې فکر وکړو.